الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی والصلح خیر. مسلمانانو تاسو ټوله مونږ دلته چې جمع شوي یو، دا د روغې جوړې یو تقریب دی. الله روغې جوړې ته، صلح ته، خیرخواهۍ ته خیر ویلی دي. صلح چې وشي، روغه چې وشي، د هغې نه پس بیا که چا یو فریق په بل فریق زیاتی وکړو، نو تاسو به دغه فریق مخالفت کوئ چې چا زیاتی کړي، حتی تفیع الی امر الله، د الله حکم ته غاړه کېږي. چونکې دا خبره تعلیمي ادارې سره تعلق ساتي، نو زه درخواست کوم، اډر حکم نه کوم، یو ریکویسټ دی، یو درخواست دی چې مهرباني وکړئ او تاسو د خپلو مدرسینو، د خپلو طلباو، طالباتو د دې هره ورځ پوره حال زده کوئ. عمر فاروق صاحب د ټول قوم د حالاتو زده کولو لپاره شپې هم ګرځېدلی دی، تاسو هم ګرځئ. او باقاعده یو ماشوم غیر حاضر دی، دا ولې غیر حاضر دی؟ څه چل شوی دی؟ دې ته به تاسو د ډېرو مصیبتونو نه په امان کې شئ. سبا خدای مکه دا د بناتو مدرسه ده، د جنکو یو جنۍ چې چېرته تلي، تاسو به ترې خبر هم نه یې چې تاسو د ځان نه خبروئ. هغه به کراچۍ ته هم رسېدلي او تاسو مدارلوم کې ناسته ده. ځان خبروئ، حالاتو نه ځان. بلکې مدرس زیاتی وکړو، تاسو هغه له هم دغه ورکوئ، لږه زورونه ورکوئ، خیر دی، د ورځې تنخوا ترې کټ کوئ او بل څه ترې کوئ، خو تاسو ته چې څه مناسب ښکاري. یو اداره د یو کس نه عبارت نه دی، اداره د ډېرو افرادو نه عبارت دی. د دې به محتمم وي، خیرخوا به وي، دا غمخوار وي، ناظم به وي، مدرس به هغه په هر پیریډ کې حاضري اخلي. چې کوم ماشوم غیر حاضر وي تپوس به کوي چې دا ولې غیر حاضر دی، سهار راسې غیر حاضر دی او که زما دې پیریډ کې غیر حاضر دی. ګوره حاضري اخیستی شوې، سلیمان اسلام وتفقد الطیر، د مرغو حاضري واخیسته. فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. څه وجه ده چې هدهد په نظر نه راځي، که نه غیر حاضر دی. او هغه ته وایي چې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. یا به سخت سزا ورکوم، عذاب به ورکومه، یا به حلال کړمه، یا به ما ته پوره وجه پیش کړي چې په دې وجه غیر حاضر یم. مرغۍ ته ښه، او د مرغۍ یوه سخته سزا دا ده چې د زورورې مرغۍ سره په پنجه کې واچوي د بلې سره. بس لږ ساعت تېر نه و چې هدهد راغی او د ټکه وجه بیانوي. احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. ای سلیمان اسلام، تاسې معلومات مې راوړي دي چې تا سره نشته. ما یو مملکت دریافت کړی دی، حکومت دی، او ښځې باچهي کوي او د نور او د دغه عبادت کوي، مشرکان دي. هغه ورته بیا خط لیږي او خط هغه وړي او لویه قصه تاسو ته معلومه شوې. نو دا نمل کې نو زه دا یم چې سلیمان اسلام د مرغو حاضري اخلي او تل خپل مدرسینو حاضري اخلي، مدرس به د شاګردانو حاضري اخلي. دا ټینګس دی، د حاضري دا کتاب د څه لپاره دی؟ بیا دپاره دا یو قصه خو وشوه، دا خو درکنار شوه، دا خیر دی، دا ښه خلک دي، خدای دې ورله درجې ورکړي او خدای دې د دې عالمانه کورنۍ ده، د دې
والد صاحب چې و دا زما استاد و او زما په بهترینو استادانو کې استاد و د چا چې په ما باندې لوی تاثر قایم دی هغه به په خپلو شاګردانو پسې ګرځېده زه به نه وم تللی ما پسې به راغی ته پرون نه وې راغلی او جي دا چل شوی دومره خلک وو او صاحب مالدار و روژه په خوله به ګرځېده نو مهرباني وکړئ په غفلت کې وخت مه تېروئ متممانو لږ بیدار شئ لږ یخ شئ دا فساد زمانه ده تاسو ته ښه پته ده څوک به نه څوک وتښتي څوک به نه پټ کړي څوک به اکسیډنټ وکړي څوک به څوک ووایي یو هلک به بل هلک ووایي یو جینۍ به بله جینۍ ووایي تاسو تپوس کوئ الله دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي او زه د دې ډېره شکریه ادا کوم چې چا دا کسان معاف کړل ځکه تاسو معافي کوئ نو الله به تاسو ته معافي وکړي نو زه امید ساتم چې دا پلار خو ډېرې زیاتې خبرې وکړې چې ما کوم تکلیف دی چې حقیقت دا چې د اولاد تکلیف ډېر زیات تکلیف دی او باوجود د هغې هغه دا وبخل نو زه وایم دا به خدای پاک وبخي الله دې په دې روغه جوړه کې خیر او برکت واچوي الله دې آخري انجام ته په خیر او برکت سره چې نور پکې څه ونه شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دا راتلونکي خلک ټول الله وبخي